د سیدانو تعظیم او عزت نه کوي و سیدان بګ نعوذ بالله نشته ځکه زمونږ او تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نارینه اولاد هغه چې دینو عمر ډیر نه تیر کړی په دنیا کې په ماشوموالي کې وفات شوي دي سیدان چې مونږ ته راغلي دي د حضور علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه نو د نارینه اولاد د طرف نه دي راغلي امام حسن امام حسین رضی الله تعالی عنهما د دوی چې کوم اولاد د دغه ټولو ته موږ سیدان وایو دا خو د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها بچیان دي او هغه د علی شیر خدا کرم الله وجهه دا هغه بیبي وا نو نسب خو پپلار پسې دي دا خو د علی نه هو بچیان حساب شو او پکار چې نسب پاغه بس لاړ شي خو یا ساتي زمون محبوب علیہ الصلوۃ والسلام له خدای تعالی په هر اعتبار سره خدای تعالی یو جدا مقام او حیثیت ورکړي چې هغه د انسان تصور هم نشیتله حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد فرمایي دا حدیث مبارک الخصائص الکبرى کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه ذکر کړي همدارنګي په شفا شریف کې علامه قاضی عیاض رحمه الله هم ذکر کړي کنز العمال شریف کې هم ذکر دی د دین علاوه په نور کتابونو کې هم ذکر دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد فرمایي هر یو ماشوم چې پیدا شي نو د دنه سب چې دینو په پلار پسې حساب وي خو اے صحابه واوري صرف زما د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها اولاد چې کم دي نو دینه سب په ما پسې حساب وي دا حضور اسلام معجزه ده او کرامت ته د حضور اسلام عزت ته شرافت ته چې د هغه اولاد دا سیدان حساب دی نسب په حضور علیه السلام پسې دي نو ځکه مونږ وایو چې رقم د حسنین او کریمین اولاد دي هغه ته مونږ تاسو سیدان وایو